السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورور تاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د الله هر کله وایم دا ویډیو کمپلیټ وګورئ. د مسافر د جون یو تریخ حقیقت در سره شریک کوم، نو ویډیو کمپلیټ وګورئ. یو مسافر نه کته تاسو کې چې یاره ورور استا دا وخته ولې پریوته اب تعالی وای د پردیس او بټیک نه دي، د پردیس او خراب دي. کته ولې چې ستا وخته سپین ولې شو اب تعالی وای چې یاره د پردیس او خراب دي. کته ولې چې وی چې نظر دی ولې بایلو نظر دی ولې کم شو، نظر دی ولې خراب شو اب تعالی وای د پردیس او خراب دي. کته ولې چې بلډ پریشر مریض ولې شوی اب تعالی وای د پردیس او خراب دي. د سعودي عرب د دوبۍ څومره مسافر مرګریم دي. کته ولې چې وی چې ته د شوګر مریض ولې شوی اب تعالی وای د پردیس او بټیک نه دي، ځکه د شوګر مریض کم. نو دا ډیر قسم سرونه کته کې اب تعالی وای چې او خراب دي، د پردیس او خراب دي، د سعودي عرب او خراب دي، د دوبۍ او په مونږ ټیک نه دي راغلي. خو چې دغه مسافر جون لکه ته پرسنل جون تو ګوري نو د په جون کې به دومره غمونه دغه غمونو ذکر بره تاسو نه کوي. دی به صرف تعالی د پردیس او بدنامي دی، به تعالی وای چې د پردیس او بټیک نه دي او دی به تاسو خپل غمونه نشي شیر کوي. او بل مسافری څوک د مستی نه کوي. کله چې یو کس په خپل وطن کې خوار شي، په خپل وطن کې د رزق درک نه لګي، نو دغه کس به لاړ شي مسافری شروع کی. دا مسافر چې تللی دی مسافری کوي 2 کالو د پاره 3 کالو د پاره د خپل وطن نه بهر دي. نو څوک په د لور یا د خور د واده لپاره په کلونو مسافری کوي، څوک پر خپل بچو د لپاره په کلونو مسافری کوي، څوک پر خپل بچو د سر د چت د لپاره په کلونو مسافری کوي، څوک په د بډای موړ خدمت د لپاره په کلونو مسافری کوي. د دې مسافرو جن مثال لاسې دی لکه یو شمع چې څنګه بلیږي او نور خلکو لره رڼا ورکوي. نو دغه رنګ خپل ځان سیزي او خپل فیملی ساتلو د پاره دی په کلونو د خپل وطن نه بهر وي، د خپل وطن د غم خادي اعلان نوري، د خپل وطن جنازه کې رچانه شریک کیږي، د خپل وطن د چا واده کې نه شریک کیږي. حتی چې د کله اختر وي د خپل اختر هم په کټ کې تیری، د خپل اختر په خوب کې تیری. د مسافرو جن دومره سختي. بیا دغه مسافرو پیسې چې کم کس خوري، دغه مسافرو پیسې چې کم کس په غلطو طریقو باندې خوري، نو په هغه کس لعنت شي. او دغه مسافرو ته چې څوک هر قسم تکلیف ورکوي نو پاغه کس ته هم لعنت شي. دغه مسافرو خدمت کول پکار دی. کله چې د پاکستان ته راشي نو د فیملی لزر ریکویسټ کوم چې پلیز دغه مسافر چې کله پاکستان ته راشي د یل تاسو د پاره د دنیا غمونه تیر کړی وي، په کلونو تاسو نه لري وي. صرف جدای څومره ګرانه خبره ده چې یو کس د خپل مور پلان نه جدا وي، د خپل بچو او د خزې نه جدا وي. دا څومره غټه خبره ده، څومره غټ تکلیف ته چې په کلونو د خپل بچي आवाज نوري، په کلونو د خپل بچي خندان نوري، په کلونو د خپل بچي جړه نوري. نو څومره د افسوس خبره ده. خو چې کله د پاکستان ته راشي نو دغه فیملی ته زه ریکویسټ کوم چې پلیز دای سره د غم خبره مشرک کوي، دای سره دونه کیر د یو کوي، دومره ډیر خیال د یو ساتي چې دغه د احساس نشي. د مسافر جون داسي چې لای پته نه لګي د چې کور ته راشي ملمانی چې تل لاړ شي ملمانی د جون داسي تیریږي چې لکه یو ځای کې څنګه چې د ماجرو جون وی کله یو ځای کله بل ځای خانه بدوس چې ولا مونږ ویل شو. نو د جون ډیر په عذاب کې تیریږي، د جون ډیر په سخت تیریږي، د پیسې قدر پکار دی، د مسافرو قدر پکار دی. دا یو شارټ غونډه پیغام می تاسو سره شریک کو. امید لرم ویډیو برستا سو خوښ شي وي. جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې موږ سره خپل رائے ضرور پېښ کړئ. والسلام.